نو لہذا همیشه شک او شبهه کې پرېوتل دا هم چې دی د مؤمن شان نه دی، بلکې یو مؤمن به همیشه د یو جذبې په بنیاد باندې به ژوند تیری. څرنګه چې په دې دور کې ډېر خلق هغه د اغیارو چې کوم مکر دی، دجل دی او طاغوتی قوتونو چې کوم سازش دی د هغې نه متاثره وي. او د الله رب کائنات نظام قدرت او نظام قانون دا دی، د الله محبوب پیغمبر هم دا بیانې چې الجهاد ماض الى یوم القیامه، جهاد دا دی تر قیام قیامت پورې به جاری او ساری وي، او نه چرته د یو ظالم ظلم دا ختمول شي او نه د چرته یو عادل عدل دا ختمول شي. اوس په مختلفو صورتونو کې د حق او د باطل دا ټکر دا روان دی او قیامت پورې به دا روان وي. څرنګه چې په دې دور کې موږ او تاسو ګورو چې د طاغوتی قوتونو او د باطل کوشش دا دی چې د دین اسلام یو نخه او یو شعائر الله هغه د میټو شي، او بیا د مسلمانانو د زړونو نه چې کوم ایمانی جذبه ده، ایمانی غیرت دی، ایمانی حمیت دی، هغه ختم شي. او هغې دپاره هغوی مختلف لار اختیاروي او مختلف صورتونه د هغې زموږ او ستاسو مخې ته راځي. او بیا الله رب العالمین مونږ او تاسو ته او هر مسلمان ته د هغې خلاف د جهاد، جهاد باللسان، جهاد بالقلم، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالسيف، د مختلف قسمه د جهاد حکم راکوي. او دغه د مسلمانانو د ایمان د متزلزل کولو دپاره چې کوم سازشونه دي د طاغوتي قوتونو، هغه یو صورت د هغې چې دی هغه د فحاشي او د عریانۍ په صورت کې دی چې د مسلمانانو په منځ کې فحاشي، عریاني، زناکاري، بدکاري او عیاشي، نشي، تماشي، نوجوان نسل د مسلمانانو گمراهي باندې ولګول شي. او چې کم قوم نوجوانان چې کله فحاشي کې مبتلا شي، بیا هغوی سره د جنگ ضرورت نه وي، بغیر د جنگ نه هغوی چې د هر څه بللي او دشمن ته چې دی هغه سرنډر وي او د دشمن ماتحت وي، کم کار دشمن کوونکی وي هغه چې دوی په خپله باندې کوي، بیا د دوی خلاف د جنگ ضرورت نه. او دغه شانتي د مسلمانانو ایمان متزلزل کولو دپاره، مسلمان چې د زوال طرف ته بوتلو دپاره په اسلامي ممالکو کې دنه فرقواریت او دغه شانتي فروعي مسایلو کې تضاد، اختلاف، نفرتونه او دغه شانتي مسلمانان د الله د دین نه، د الله د کور نه، د مسجد نه او دغه شي د شعائر الله نه لرې کولو دپاره چې دی د هغوی په زړونو کې د چې کوم د دین اسلام رسونکي اهل علم دی د هغوی نفرت د هغوی په زړونو کې اچول، د قرآن کریم د تعلیم نه، قرآني تعلیماتو نه، د قرآن والو نه، صاحب قرآن نه د خلکو د لرې کولو دپاره یو منظم سازش او کوشش. او دغه شانتي د مسلمان ایمان متزلزل کولو دپاره یو سازش دا دی چې د اسلام چې کوم مقدسات دي د هغوی وقعت او د هغې اهمیت هغه د مسلمان د زړه نه وایستلی شي. څرنګه چې موږ او تاسو وینو چې یو هغه زمانه وه چې یو شرابي، یو شاعر د نشې په حالت کې هغه چې دی نو شراب بوتل لاس کې نیولی دی، او یو صحافي ورته وایي چې د مرزا غالب په باره کې ستا څه خیال دی؟ نو دی د نشې په حالت کې دی ورته وایي چې یاره که هغه په دې وخت کې وی نو زما به سپلې اوچتولي. او دغه شانتي اکبر الہ آبادي په باره کې څه خیال دی؟ هغه وایي یاره هغې په شان شاعران خو زما شاګردان دي. او فلانکي باره کې څه خیال دی؟ هغه وایي چې دا خو زما په شاګردانو کې هم نه راځي، د نشې په حالت کې دی. دې دوران کې چونکې هغه سوال کوونکي یا مرتد یا چې هر څه دی شاعر ته وایي چې زه د نشې په حالت کې دی، نشې نه به فایده واخلو. ورته وایي د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې ستا څه خیال دی؟ فوراً چې دی د بدن ویښته ودرېدل او هغه شراب بوتل راواغېشتو، هغه صحافي په دې سر باندې راوغورځو، سر یې وله وشلو. ورته وایي بدبخته ستا څه خیال دی چې زه د نشې په حالت کې یم، نو دومره به نشه یم چې خپل محبوب پیغمبر په باره کې به زه تا ته خبره درکړم، زما د خولې نه څه ایستل غواړي، زه نشه یم، زه شرابخور یم او زه یو بدکار او کمزور او ګنهګار انسان یم، خو زما د ژوند آخري سهارا د امید چې کوم کرن دی هغه د الله د محبوب پیغمبر شفاعت دی. ستا څه خیال دی چې ته په دې حالت کې ما نه هغه مغشتل غواړي؟ یو هغه وخت او یو دا حالت دی چې نن د 25 کروڑ 26 کروڑ مسلمانانو په منځ کې 400 ګستاخان رسول هغه په دې ملک کې په جنونو کې پراته دي، د هغوی خلاف کیس روان دی. عدالت عظما جج صاحب وایي چې یاره دوی ته معافي پکار دی، د دوی اورېدل پکار دی او د دوی کمنټس چک کول پکار دی او دوی سره نرمي پکار دی. نو دا څومره د بدبختۍ خبره ده. د نبي علیه الصلاة والسلام
او د دین اسلام چې کوم مقدسات دي هغه زموږ استاد ریډ لاین دی، هغه زموږ استاد آخري د بخشش او د مغفرت آخري کرن دی. د هغې په حوالې سره د مقدساتو په حوالې سره زموږ په ذهنونو کې څومره نرمي راوستل شو. دا ټول هغه طاغوتي محنتونه دي او طاغوتي سازشونه دي. دا مختلف قسمه د جهاد هغه سلسلې دي چې یو مسلمان باندې د دغه باطلو خلاف هغه د قلم په ذریعہ، د جبې په ذریعہ، د مال په ذریعہ، د جان په ذریعہ، د توري په ذریعہ د جهاد حکم الله رب کائنات موږ او تاسو ته راکړی دی. نو په دې آیتونو مبارکو کې د منافقین او د نفاق یو نښه دا بیان کړی چې همیشه به دوی په شکوک او شبهات کې د مؤمن شان دا دی چې د الله په ذات، د الله پیغمبر، د الله په دین باندې بغیر د شک او د شبهې نه او بغیر د تردد نه به ایمان ساتي او یقین وساتي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.